الحمدللہ ثم الحمدللہ عزتمند تو بل رزمه سے سوچ کو قتل میں د قرآن او د رمضان دومره برکات دي د دې رمضان چې چارو طرف مونږ او تاسو ګورو الحمدللہ ثم الحمدللہ د هر بیٹک نه د هر کور نه د هر جماعت نه د هر مسجد نه د هر رکشې نه د هر گاڑی د هر پلین کوچ نه د قرآن او د نعت صداګانې اوازونه راخیږي او د ګانو بجانو اوازونه ختم شو. تاسو دا کنه دی دا برکات د سری دا د رمضان دی او د قرآن دی. نو رمضان او قرآن دا د یو بل سره برکت راولي. نو ستاسو وړاندې مې حدیث نقل کوو عزتمندو نبی علیہ السلام فرمایي قرآن به د الله په عدالت کې سفارش کی شفاعت بگی د دې مؤمن د باره چې ربا د ما د خوب نه منې کړی استاد کلام استاد قرآن لوستو زما شفاعت قبول کا. رمضان براشي رب دا هغه سړی دی چې د ستا دپاره ټوله ورځ روژه نیول نهر تږی وږی ربه دی چې دی ما د تندې نه منع کړی یا الله ستا دپاره خالص روژه نیولې وه دا یو میاشت روژې نیولې وې رب د دې مؤمن باره کې زما شفاعت قبول کا. د الله رحمت به جوش کې راشي. عزتمندو رمضان ته به چې ستا شفاعت هم قبول شو قرآن ته به چې ستا شفاعت هم قبول شو. او الحمدلله ثم الحمدلله مونږ او تاسو په دې کې راځو. دا د نبی علیہ السلام بشارات دي زمونږ او تاسو دپاره چې مونږ ته راکړی دي او مونږ په دې کې راځو چې زمونږ د ورځې روژې او د شپې د قرآن سره تعلق کم چې حافظان دي تهجد له راپاڅئ لږ غوندې وختي عزتمندو په هغې کې الله د خپل قرآن اوري. یقیني چې د دې خوند مو شیخ عبدالقادر جیلاني پیراني پیر رحمت الله علیه دغه خوند دغستی و وایي زما دنیاوي بادشاهانو ته حاجت نشته دغه خوند چې څوک غواړي او باغې کې الله ته قرآن اورول او چې کوم نور مسلمانان دي چا ته لنډي صورتونه یاد دي الم تر کیف نه شروع کا تر والناس پورې په یو رکعت کې ووایه او بل رکعت کې بیا دغه ووایه سوره ډېر تلاوت کوي چې دور او د سورۃ یاسین درته یاد یا غو وایه الله ته وورو چې رب ستا کلام تا ته وورو. نو عزتمندو الله سبحانه وتعالی په خپل کلام په خپل قرآن په ویلو خوشحالېږي او مؤمنانو له هغه څه تیار کړي دي چې هغه نه سترګو لیدلي دي نه غوږونو اورېدلي دي او نه په زړه کې د هغې څه خیال او سوچ راغلی. الله داسې څیزونه جنت کې تیار کړي. هغه ورځ مې درس کوو یحلون فیها من اساور من ذهب. الله فرمایي جنتیان به په جنت کې د سرو زرو بنګړي چې بنګړي سړي به چې بنګړي د سرو زرو. نن د یو سړی راشي یو توله دی وایي که الله وي هلته به سړي بنګړي چې ښځې نه یادي د سرو زرو بنګړي باچي. او مفسرین کرام فرمایي ماحول به داسې جوړي چې سړو ته به په بنګړو ځان بد نه ښکاري بلکې خوند به کړي څنګه چې نن دلته ګړی چې خوند به کړي ماحول فضا به داسې جوړي د سرو زرو د سپینو زرو بنګړي به دی اچوي. دا الله جنتیانو دپاره او شین لباس خضرا وی شین لباس د دې دپاره تیار کړی دی چې دام ښایسته لګي جنتیانو دپاره. او لباس څنګه دی من استبرق فرمایي د غټو ریخمو او د نرو ریخمو نه الله تیار کړی. دا هر چا خپل چایي چې څوک نرۍ غواړي او څوک غټ غواړي الله وي دواړه مې تیار کړي چې چا کم لګي هغه د استعمالي. الله سبحانه وتعالی نعمتونه تیار کړي دي جنتونه تیار کړي دي د چا دپاره عزتمندو زما او ستاسو دپاره. امید به د الله نه ساتو. الایمان بین الخوف والرجاء. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي ایمان څه ته وي الایمان بین الخوف د الله د عذاب نه د هغې نه به یرم کې خپلو ګناهونو ته به ګورې او د الله د رحمت امید به هم ساتي چې امید دی چې انشاءالله موږ مسلمانان یو الله به موږ جنت ته بوځي. نو عرض مې دا کوئی عزتمندو د الله په کور کې د الله کلام اورېدل تراویح کول او دا خپل دومره خوب دا کارونه هر څه پرېښودل کاروبارونه او د الله کور ته راتلل دا عبث نه دي دا بې فایدې نه دي.